زما ورونو په دې ځکه کې اوس یو خبره بل نه چې دا ډیره اهمه ده دا کومه سوال دا واردېږي چې هلکه مشرکانو خو د درې خبرو سوال کړه یو د صفاتو یو د ذات یو د صفاتو بل د نسب دریم د څه شي د نسب نو بقول هو الله دا ته په خدا ته پوسې نه لري چې الله یو دی وکړه دا ته پوسې نه لري او د عربی قاعده ده چې مطابقت د جواب د سوال سره واجب دی بقدر الامکان او قران هغه افصح د عربي ژبه کې راځي دلته خو مطابقت د جواب ظاهرا نه معلومیږي د سوال سره او خدا ته پوسې نه لري چې الله یو دی کړی دی دا یې کړی چې ذات یې څه شی دی يهود دا ویلي چې د سرونو جوړ دی د سپینو نه جوړ دی د تانبې نه جوړ دی د لرګي نه جوړ دی نعوذ بالله منها د دې جواب ته کوم جواب دا دی چې یو احد دی او یو واحد دی د دې دواړو په منځ کې ډېر زیات فرق دی د واحد او د احد په منځ کې ډېر عظیم سره فرق دی ګوره په احدیت سما یو وجه په احدیت سما سوى الله نه موصوف کیږي او په واحد سره موصوف کیږي لکه دا ویل شي چې رجل واحد او درهم واحد خدا نشي ویل چې رجل احد او درهم احد دا نه ویل نو په احد سره غیر د الله رب العزت نه بل څوک موصوف کیږي نه الله احد سره او په واحد باندې اشي موصوف کیږي چې هو واحد من العدد وقال یو فرق شو دویم دا چې دا واحد چې دی دا په احد کې داخل دی د منطق په کتابونو کې دي چې هر عام په خاص کې څه داخلي لکه حیوان په انسان کې داخل دی که انسان مرکب دی د جنس خو د پسه نه چې حیوان نه دی او حیوان یو جز دی نو عام په خاص کې داخلي دا احد خاص دی او واحد څه عام دی برابر خبره ده کدا واحد من العدد او کدا احد دواړه شامل دي دواړه څه لہذا واحد په احد کې داخل دی خو احد په واحد کې نه دی دا یې موجه ده فرق شو درې موجه ده فرق موږ سره وګورئ کې درې موجه ده چې دا واحد اکثر او غالب استعمالي کې په نفي احد او واحد استعمالي کې غالبا په څه کې په اثبات یعنی په نفي اثبات ټول کې استعمالي دي کې اوس دا پر راوته چې ګوره ته دې سوي چې زید چې لا يقاومه احد هیڅوک د سره مقابله نشي کولای نو په دې کې سلبي کولی دی څه دی پکې سلبي کولی دی او چې ته دې شوې چې زید لا يقاومه واحد د زید سره یو سره مقابله نشي کولای په دې کې سلبي کولی نشته دوه کسې شیړه وره درې کسې شیړه وره خو یو کسې نشي واله نو په دې کې سلبي کولی نشته دا واحد من العدد دی او چې تسوي چې لا يقاومه احد هیڅوک سره مقابله نشي کولای د دې کې سبب دی د درې موجه شو لپاره څلور موجه لپاره کې دا ده چې واحد معروض الى العدد دی لکه یو دوه درې خو داسې ویلی شي واحد اثنان ثلاثه خو داسې نه ویلی شي چې احد اثنان ثلاثه ذکر بلال رضی الله عنه چې امیه کافر وانه هغه به څه ویل احد دی واحد به روغه کې څه ویل احد دی په دې کې ډېر غټ نقطه پرته زما ورونو بله خبره دا ده چې د احد په معنی کې یکتاوالی دی
په دې کې اشاره کولی شي ذات من حيث هي څه ده قطع نظر د قلت او د کثرت ده قطع نظر د قلت او عدد پکې نه مرعي عدد پکې او په واحد کې چې نو ذات من حيث هي ته اشاره نشته بلکې واحد من العدد ته اشاره نو احد هغه ذات وي چې دا ذاتونو صفاتن یکتا دي نو سم اولوهیت کې څوک شي نشته او نه د ذات اجزا لري نه اجزای تحقیقی نه تقدیری نه تحلیلی نه ترکیبی نه ذهنی نه خارجي هیڅ قسمه اجزا نه لري دې څه ویل شي احد اوس دا کوم شي چې دې ذکر کوي سره سپینو وسپنو تانبو زمکه وسپانه ولرګي انسانانو دا ټول مرکب ګوره ته وایې چې زه خو یو قسم زه خو نه مرکب ستا دا یو دماغ د 10 کروڑه خلیاتو نه مرکب سینسدانان دې ته سیلز وایي څه ته وایي سیلز او په اردو کې د خلیه وایي او په عربی کې وتا اجزاء لا تجزا وایي څه ته وایي شرکای خو مې نو دا یو دماغ د انسان چې دی د 10 کروڑه خلیاتو نه مرکب او چې څونه د چا خلیات فعال نو هغه مر ذهن تیزي چې څونه د چا خلیات ودی نو هغه مر ذهن کمزور اوسي او یو ساينسدان دی چې دوی وایي چې په تمامه دنیا کې د دین او چت ذهن انسان باندې نه تیر شوی او دا جازونه او دا څومره آلات جديده چې دي دیو ایجاد وکړي فارموله غي کړه دا ساينسدان نوم دی آینسټاین څه دی آینسټاین نو وی دا غد 2 کروڑه خلیه فعالي څونه خلیه فعالي دوی وی ورزي نو ما سیاستانه خود دغه آینسټاین په خپل لګیدل دي او هغه وی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د دې د 10 کروڑه خلیه ون ټول په ټول فعال الحمدلله د کافر نه جبه دا اقرار چې په تمام عالم کون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات ذهین او پوهه انسان بولو نشه ټول په سبحان الله دا انسان ظاهره کې یو کاری دا واحد من العدد د نور مرکب د اجزاء او احد دي ته چې دا اجزاء نه لري دا بس نه کنه دا د احد تفسیر د مشرکانو خبره راځي قل هو الله احد الله احد بدی کې مشرکان الله الصمد بدی کې صفات بیان صفات ته موسم کړو چې الله نه څخري نه څسکی نه خېټه لري نه جسم لري نه احتیاج لري د مخلوقات له صفاتو نه ته افات عاجزي د مخلوقات له صفاتو نه بالکل منزه یو بدی کې صفات باندې سره موصوف د الله الصمد کې بیان د صفات لم يرد کې رد شو او يهود او نصارا او مجوسو چې يهود عزير له خلک دي عليه السلام نصارا او عيسى د الله دي او مجوس ملائکه دي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لم يرد الله څوک نه رزيګو او دوی چیرې د دې خبرې چې دې خدای د سبب د بیان کا د دې رب څه کې وشو چې لم یو ولم یولد دا چاته رزيګو دا الله نه سبب نشته یو دې یو به ازلن ابدن سرمدا د دې خبرې راځي او لم يكن له كفوا احد بدې کې د مجسمه مشبهات کراميه چې زوت حراميه دا بیرقی چې دې نه دی ولادت پکې وشو زکه دې خدای پاک له جسم سالي